حدیث مبارک کے راضی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی وی الطهور شطر الایمان، دا صفائی نے دا صفائی دا نیم ایمان دے. بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی والحمدللہ تملأ المیزان، الحمدللہ ویل چی دی کنا دا تل ڈکی دا انسان دنیکو، دنیکو چی کم چابڑے دے دا دا انسان ڈکی کی پس سرا پا الحمدللہ ویل سرا. بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائل وسبحان اللہ والحمدللہ تملأ ما بین السماء والارض. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائل وی سبحان اللہ و الحمدللہ دا دمر زیات نیکی لري کنا چې د ځمکې او د اسمان په مابین کې کوم خلا د داتې نه ډکیږي. سبحان الله الحمدلله یو ځل دی ویل دومره ثواب لري لکه تر ځمکې نه واله تر اسمانه پورې دا ځای چې څومره خالی دی داتې نه ډکیږي، دومره زیات ثواب لري. بیا نبی علیه الصلاة والسلام وفرمایل والصلاة نور، دا مونځ چې دا رڼا ده، رڼا مونځ څه دی؟ رڼا ده. رڼا مطلب دا دی د قبر په تورو تیارو کې مونځ رڼا ده، د لحد په تور تمنو کې مونځ رڼا ده. نو کو دا غواړي چې ما قبر کې ځان ته رڼا کړلې نو د مونځ پابندي کوه. دویم نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل والصدقه برهان، صدقه دلیل دی، دلیل. صدقه څه شی دی؟ دلیل دی. صدقه چې کوم انسان کوي کنه دا د په ایمان باندې دلالت کوي. زکا صدقی کم سڑے نہ کوي، شوم سڑے نہ کوي. شوم سڑے سے نہ کوي، صدقه نه کوي. حدیث مبارک کې راځي وې دا شیطان په شوم سړی باندې ډیر کوشش نه کوي. شیطان په شوم سړی ډیر کوشش نه کوي، وې مړه دل دا بوخل پوره دی، ماته دومره ضرورت نشته دی، دا شومتوب دلره پوره دی، دا بوخل دی اسی غر کوي، نو ماته دومره ضرورت نشته دی. نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی وی والصدقۃ برهان، صدقت دلیل دے. حدیث مبارک کی راضی وی دا صدقه دا اللہ غضب دا سے ختموی لکه اوبه چې په اور ورواړی، اوبه چې په اور ورواړی اور پې مړ شي، دغه شانتې په صدقو سره د الله غضب څه کیږي؟ ختمیږي. نو والصدقۃ برهان، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي صدقت دلیل دی. والصبر ضیاء، او صبر چې دا رڼا ده، نور دی چې کله دې صبر کو نو تا ته په شریعت باندې تل آسان شي. او چې د هر چا خبر ځان ته مخې ته نیغه ودرې نو د دین اسلام به بیا یو کارو ونه کی. او بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل والقرآن حجت لک او علیک، دا قرآن یا ستا د پاره دلیل دی او یا پتا باندې دلیل دی. دا قرآن چې دی په میدان محشر کې به یا ستا سپارش کوي یا به ستا شکایت کوي الله ته، یا به ستا سپارش کوي الله ته چې الله د شپې خوبونه نه کړو زه تلاوت کړو ما. الله داسې ورځ نه و تېره شوې چې د زه نه وم راغستی، الله روزانه به د زما تلاوت کو، الله د جنت ته بوځه. یا به ستا دپاره دا قرآن څه کوي؟ سپارش کوي. یا به په تا باندې دلیل شي ستا خلاف به ودرېږي چې الله ګورې د زه نه وم راغستی، الله تا ورته لېږلی وم خو عمل یې را باندې نه و کړی. نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل قرآن یا ستا دپاره دلیل دی او یا په تا باندې دلیل دی. او بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل وی هر انسان چې سحر کی کنا نو یا دې ځان هلاکون کې یا ځان خلاصون کې. هر انسان چې سحر کی داسې سحر کی چې یا د ځان د خلاصي لپاره کوشش شروع کوي یا د ځان غرق کولو لپاره کوشش شروع کوي. نو بعض خلک چې سار را پاسي نو د نیکو په کارونو کې منډه ترل شروع کوي، د الله د رضا لپاره منډه ترل شروع کوي. او بعض خلکو چې سار سترګې وګړيږي نو شروع کوي په ګناه، ټول ورځ په ګناهونو کې تیر شي. نو نبی علیہ السلام فرمایي وی بعض خلک چې سحر کې نو څوک د ځان د خلاصون لپاره لګیا شي، څوک د ځان د غرق کولو هلاکولو لپاره لګیا شي. الله تبارک وتعالی دې زمون هر سحر زمون د خلاصون وګرځوي. حدیث مبارک کې راځي کنه د موسی علیہ السلام په زمانه کې قحط سالی و باران نه کېدو، باران نه کېدو. نو موسی علیہ السلام بنی اسرائیل ته اعلان وکړو وی راوځئ چې الله تبارک وتعالی په دربار کې جړه او فریاد وکړو چې الله تبارک وتعالی را باندې باران کیږي.
نو موسی علیه السلام باران د پاره دعا کوله ودرېدو بیان یې کو او چې بیان یې کو دعا یې غوښته نو الله تبارک وتعالی موسی علیه السلام ته وحی وکړه موسی اسې دعاګانې مه غواړه زه باران نه کوم زه باران نه کوم موسی علیه السلام د الله په دربار کې درخواست وکړه الله ولې را باندې باران نه کوي ولې را باندې باران نه کوي الله موسی تا ته چې دا کومه مجمع لګېدلې ده دا کوم خلک درته راټول شوی دی په دې کې یو ځوان داسې دی چې 30 کاله وشو مسلسل ګناه کوي 30 کاله پکې یو بنده دی یو ځوان دی مسلسل ګناهونه کړي دي ما ته توبه نه دي ایستلې موسی چې دغه بنده پکې ناسي که نه زه به تاسو باران نه کوم زه به تاسو باران نه کوم الله نو زه څنګه اوس دا خو په لکاو خلک ناست دی مجمع د غټه نو ما ته څنګه پته ده چې کم کس دی چې هغه زره مجمع نه وباسمه ته راته وایه چې دی په تاسو کې ناست زه به تاسو باران نه کوم نو الله ما ته څه پته ده چې کم یو دی کم یو دی الله تبارک وتعالی ورته وحی وکړه موسی ته صرف اعلان وکړه ته صرف اعلان وکړه داسې ووایه چې په دې مجمع کې کم داسې کس وي چې 30 کاله مسلسل ګناهونه کړي دي او د الله په دربار کې توبه نه دی ایستلې هغه د مجمع نه پاسې هغې الله باران کې ورنه باران نه کېږي دا اعلان ته وکړه موسی علیه السلام اعلان وکړو د الله دپاره په دې مجمع کې یو تن دی ډېر ګناهګار دی د دې مجمع نه دې وځي چې الله په موږ باندې څه وکړي باران وکړي چې کله موسی علیه السلام دا اعلان وکړو که نه نو هر یو تن په انتظار چې د مجمع نه به څوک پاسي د مجمع نه به څوک پاسي اوس دا نوجوان پکې هم ناست دی د غیر چاپېره کتل چې د مجمع نه هېڅوک پانسېده که نه د وی یاره ګناهګار زه یم ځکه بل خو دې څوک پانسېدو خو بل پکې ګناهګار نشته دی نو هغه ګناهګار هم زه یم دې نوجوان وي اوس وی الله کو پاسم د مجمع نه خو دا ټول خلک مې ایني دا ټول خلک مې ایني نو شرمېږم الله تر اوسه پورې زما ستا د منځ معامله وه ما ګناهونه کول خو پټ مې کول الله ته رانه خبر وي او الله نن مې په میدان رسوا کوي کو د دې مجمع نه پاسم خو دا ټول خلک مې ایني که نه چې هغه ګناهګار پکې دا دی اوس دا نوجوان په زړه کې لګیا دی او په ځان باندې داسې څادر راواچو او په ژړا شو وی الله نن زما پرده وساته الله نن زما پرده وساته الله بیا به چېرته ګناه نه کومه خو که اوس پاسم دا ټول خلک مینی چې هغه ګناهګار دا کس دی الله نن زما پرده وساته الله تا ته مې توبه ده اوس په زړه کې دا خبره ده که نه پاسېدلی نه دی نه پلي نه دي کړي چغې نه دي واري الله په دربار کې صرف په زړه کې لګیا دی چې الله کو پاسمه خو رسوا کېږم د اوسه پورې دې نه م رسوا کړی الله نن مې معاف کړه بیا به چېرته ګناه نه کوم بیا به چېرته ګناه نه کومه په زړه کې چې هغه دا خبرې وکړې په دې کې په شړک باران راکې شو باران راکې شو موسی علیه السلام اسمان ته وکتل وی الله ستا د عجیبه نظام دی نو اوس خو دې راته ویلو چې په تاسو کې ګناهګار کس موجود دی تر څو چې هغه د دې مجمع نه نه وتی نو زه باران نه کوم نو الله د مجمع نه خو هېڅوک هم ونه واتو د مجمع نه خو څوک تلي نه دي نو هغه کس خو پکې ناست دی او تا باران کېکو نو الله تبارک وتعالی ورته وفرمیل موسی هغه په زړه کې توبه ویستله هغه په زړه کې څه وکړه هغه په زړه کې توبه ویستله او ما یې توبه قبوله کړه ښه الله توبه ویستله موسی علیه السلام د الله په دربار کې درخواست وکړو وی الله خو یې راته ښیه که نه دا کس خو راته وښیه که نه چې دا څوک و الله دا خو راته وښیه که نه الله د الله تبارک وتعالی شان ته ګوره ښه وی موسی 30 کاله مسلسل ګناهونه کول که نه نو تا ته مې نه دی ښودلی چې نن یې توبه ویستله زما ملګری جوړ شو نن یې ولې تا ته رسوا کړم چې نوم یې درته وښیم او اوسه پورې مې تا ته نه دی ښولی نو ولې نه یې درته وښیم نن یې درته هم نه ښیم الله دومره مهربانه ذات دی دومره مهربانه ذات دی الله تبارک وتعالی خو کاش چې د دې انسان په زړه کې خدا راشي که نه چې زه د الله تبارک وتعالی په دربار کې څه وباسم توبه وباسم توبه وباسم ملا او طالب ته سپک مه ګورئ ملا طالب ته سپک مه ګورئ دا د الله نازولي دي په مقدس ځمکه باندې دا د الله نازولي دي په مقدس ځمکه باندې دا نن سبا چې موږ د فتنو سره مخامخ یو دا ولې دا د علماو د لرېوالي وجه ده
او د آخري زمانه یو علامت دا دی، یو نښه دا ده، نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي خلک به د علماو نه نفرت شروع کړي. د قیامت په علاماتو کې یو علامه دا ده، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي زرد چې په دې خلکو باندې به یو زمانه راشي یفرون من العلماء والفقهاء، چې د علماو نه به تښتي دا خلک به د علماو نه تښتي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وایي چې کله دا زمانه رااله چې خلکو د علماو نه نفرت شروع کو، د علماو نه تښته شروع کړه، الله به په دې قوم باندې درې عذاب راولي. څو عذابونه ورته راولي؟ درې عذابونه. اول عذاب به الله دا تبارک وتعالى دا عذاب راولي چې يرفع الله البرکه من کسبهم، الله تبارک وتعالى به د کاروبار نه برکت اوچت کی. الله تبارک وتعالى به د کاروبار نه اوچت کی. داسې ده کنه یاره مولوي صاحب غټه تنخواه لمه د لاکو روپو د پاسه مې تنخواه ده، خو چې 30 تاریخ راځي نو بیا پکې قرضدار یم. داسې ده که داسې نه ده؟ یاره مولوي صاحب غټ تاجر یم، غټ دکان مې دی، خو پیسې راځي او پوهېږم نه چې په کومه مخه ځي، برکت پکې نشته دی. زه وایم چې په رزق کې د برکت نشته دی، په ځان باندې لږ سوچ وکړه، په زړه کې به دې د علماو نفرت پروتي. ګورې اول عذاب به الله دې انسان ته دا ورکوي چې د رزق نه به وله څه پورته کړي؟ برکت. دویم عذاب دا دی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي ويسلط الله علیهم سلطانا ظالما، الله تبارک وتعالی به ظالم بادشاہ مسلط کی. ظالم بادشاہ داسې ده که داسې نه ده؟ هر بادشاہ چې را باندې راځي تیر پې بخو که نه بخو، هغې تیر ته بیا دعا کوو که نه کوو؟ مونږ وایو د دې سپېره نه خو مړ هغه تیر ښه و. داسې ده که داسې نه ده؟ سوچ وکړه ولې زمونږ دا حالت دی؟ ځکه مو دا حالت دی چې د علماو نه مو نفرت دی. او دریم عذاب خو ډیر سخت دی، الله دې فنا راکړي، الله دې فنا راکړي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وایي کم انسان چې د علماو نه نفرت کو، دی به د دنیا نه په داسې حالت کې ځي چې بغیر ایمان به پکې نه، ایمان به پکې نه، د دنیا نه به بې ایمانه رخصتېږي چې کم سړي د علماو نه نفرت کو. الله اسې سوچ وکړئ دا خبرې موجود دي که موجود نه دي؟ دا ولې موږ دې حالت سره مخامخ شوي یو؟ دا ولې موږ دې حالت ته رسېدلي یو؟ دا ولې موږ دې وخت ته رسېدلي یو چې عالم ته څوک نیمه ګنټه ناسته نشي کولی او اجراګانو ته شپې روڼی؟ داسې ده که داسې نه ده؟ الله دې زموږ په حال باندې رحم وکړي. وروڼو د علماو طلباو سره مینه ساتئ، محبت ساتئ.